الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ممد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون كجسد واحد أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مسلمانانو، زمونږ استاسو په دین اسلام کې د مسلمانانو د پاره پکال کې دوه غټه خوشاله وي چې یو تا عید الفطر ویلی شي، یو تا عید الاضحى. وړوکې اختر او لوی اختر. وړوکې اختر دا مسلمانان د رمضان المبارک د روزو نیولو په خوشاله کې دوی دا وړوکې اختر مناوي. د عید لغوي معنا بعضی وی دا دا اعاده نه دی، نو دو مطلب دی دا وړوکې اختر په زندګۍ کې بیا بیا راځي. یا دی عید تا دا عید تفاولن ویل شوی دی چې الله دې داسې خوشاله ستاسو په جون کې پتا سو باندې بیا بیا راولي. ځکه زمونږ استاسو دین اسلام اغي مونږ او تاسو د خوشالو مناوولو نه منع کوي، او دا د اهل اسلام د پاره یو لوی خوشحالی. د رمضان المبارک په حواله سره پر رمضان کې ګڼ مسائل داغي فلسفي اغه ذکر شوی دي. زکه د روزي د میاش دا خود تربیت میاش وی، د ټریننګ میاش وی، د چارج کېدو میاش وی. داغي ار لمحه هغه د مغفرت وی، ار لمحه د برکت وی، ار لمحه داغي رحمت وی. محترم مسلمانانو، آغا میاش آغا زمون نلاړلا داغی متعلق اللہ رب العزت ہم فرمائی ایام معدودات. دا خصور رز دشمار دی کا نام سو نظر تیری شی. بیا محترم مسلمانانو، د اختر د موز متعلق دی کې مونږ ته سبقونه دي، څنګه چې مونږ ته د روزي په میاش کې سبقونه وا. ګوره مسلمانانو با د سحر نه راواله تر د ماخامه پورې اغه حلال کمائی د خپل لاسو ګټا اغه نشو خوړې. د سحر نه تر ماخامه جواب براتلو چې ته د سحر نه ماخامه پورې ولې خوراک سکاک نکې. جواب بدا ملاوي دو زکه چې مونږه د خوراک سکاک نه الله رب العزت من کړیو. نو اوس دې مونږه او تاسو ګورو
چې مونږ د نورو کمو کارونو نه خپل رب منع کړي یو. دا د روژې غټه فلسفه وه. مونږ او تاسو به دا باقي 11 میاشتې ګورو چې د کمو کارونو نه الله منع کړي یو. دارنګې محترمو د رمضان المبارک په میاشت کې مونږه روژه نیوله، خوراک مو نه کو، څښاک مو نه کو. ولې الله منع کړي یو؟ ولې به روژه ده؟ الله راته ویلي چې روژه کوئ به. روژه مو ځکه نیوله چې الله رب العزت فرمایلی و چې روژه به نیسئ. اوس محترمو دې ته به ګورو چې مونږ ته د نورو کمو کارونو الله حکم را کړی دی. روژه مو نیوله او مونځ نه، بیا دا د روژې فلسفه، د روژې مقصد مونږ ته حاصل نشو. حجی محترمو د مسلمانانو د پاره د اختر مونځ دا به اولی پا یو میدان کې نو پا عیدگاہ کې کتابونه ذکر کوي د اختر مونځ په جمعات کې دا مناسب نه دی. ښه د اختر مونځ جمعاتونو کې مناسب نه دی. یو دای چې ډېر شدید عذر وي، بارانی یا لکه مخکې وباګانې راغلې وي. د دې نه علاوه دا یاد وساتئ د اختر مونځ چې څنګه نور مونځونه مونږ کوو د جمعې نو دا به هغه شانتې نه کوو. دې کې به اهل اسلام برپور د اجتماعیت یو مظاهره کوي. په دې وجه باندې کومو علاقو کې کوم مسلمانان جمعاتونو کې منځونه کوي، هغې ته پکار دا دی پټي کې دی دا منځو کې، اجره کې دی یو کې، جمعاتونو کې د اختر مونځ نه کوي. دا یو مسله شوه. د اختر منځونه بغیر د عذر شرعي نه په جمعات کې نه پکار. بیا خو د اجتماعیت هغه مظاهره نشوه. بل مسلمانانو د اخترونو منځونو ته د ډیرو کلو مسلمانان را یوځای شي، د یو بل ملاقات، د یو بل د حالاتو نه خبر شي. ځکه مونږ ته دین اسلام دا یاد وساتئ اے مسلمانانو، اے پښتنو، مونږ د دین اسلام مزاج نه دی پیژندلی. نن په مونږ مسلمانانو کې هغه حمیت الجاهلیه، د جاهلیت هغه غیرت چې زه خو د چا نه پس کمې ما، زه پلان کی خاندان سره تعلق ساتم، پلان کی قوم سره تعلق ساتم. دا یاد وساتئ دین اسلام مونږ ته دا مزاج نه جوړوي، بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قومیت دا نعرہ دیتے بدبودار نعرہ ویلے رہا. د قومیت نعرہ اے محترم مسلمانانو دا بدبودار چغرا دا نفرتونو والا را. نو زمون د دین اسلام مزاج پا اہل اسلام کی دا وحدت دا سبق بس دا کو گوارے دانا جو دا اختر مدمو کو او اختر مبارک شا او بس اختر مبارک شا نجی مسلمانان دا گنو علاقو نا یوزے ترا جمع کیگی. نو دی کی مونتا وحدت تا، اتفاق تا، اتحاد تا، داغی تعلیم را تا دین اسلام را کئی. نن دا غیر خلقو داغی پروگرام دا دی چی مونگ دا اہل اسلام سنگا تقسیم کو، دا داغی غٹ پالیسی دا خواہ، دا داغی غٹ مقصد دے پنورو مقاصدو کے
د دې غیر خلکو چې کم ان جی اوز دي کنه هغه په نور ملکونو کې کار کوي نوم به ولا یو ور کوي در پرده به کار بلی ډېر د افسوس خبر د مسلمانان پوي ګنا مونږه استعمالي ګو مونږه غیر خلق داغي د پاره الایکار جوړ شو د غیر خلق په ایجنډو کې یو دا لویا ایجنډا دا چې دا اهل اسلام دا د تقسیم شي پدی کې پر قواریت پدی کې قوم پرستی تاسو ګوره په دنیا کې کنا هغه خلق کامیاب په نظر راځي غیر خلق زمون د ملک نه چې کوم آؤٹ مسلمانان آؤٹ اف کنټری خلق دي نو الته کې به مونږ ته په نظر راځي دا بنگالي دي نو دا مصری دي نو دا سعودي دي دا پاکستانی دي پدې باندې پرتو نه ښه پاکستانیان به بنگالیانو تسبق ګوري ولغه مسلمان نه دي سم زمون په دین اسلام کې خدا نشته ګوره دین اسلام کې حق چرتا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رنگ تک تور غٹی غٹی شونڈے چکل مکہ پتہ شوا نبی علیہ السلام ورتوی او بلالا راشنن بامی کعبی تا اخیجا او التا دا اللہ را توحید چغی وخا غتیلوی پروٹوکول ورکو خوا اے محترم مسلمانانو د دین اسلام مونږ ته چې کم مزاج جوړی دا د وحدت جوړی زمونږ هغه شان مزاج جوړیږي نه ګوره محترمو دا خانه کعبه چې ده کنه دې سره یو حتیم مونږ او تاسو ته په نظر راځي حتیم دا توره کوټه چې دا دې سره خوا کې داسې یو شکل دی دې ته حتیم وایي دا د خانه کعبې سره دی کې موس کول دا سیدی کنه لکه څنګه چې د خانه کعبه کې دنه پرې توره کوټه کې دنه ته موس کې دا ته بهر څنګه پاتې شوی دا احادیث مبارکه او کې راځي کنه ابراهیم علیہ السلام چې کوم خانه کعبه بنیاد اخودلیو دا حتیم داغي ایسوا دا حتیم دا پای کې راګیرو بیا چې کله د نبی علیہ السلام د پیدایش نه رستو قریشو نبی علیہ السلام تعالی نبوت نه دی ملو شوی او د خانه کعبه آبادی کولا نو یو مکی والو اعلان کړو اهل شرکو اهل کفرو اعلان دا کړو چې تاسو به د حرامو یو روپے هغه نه راوړئ د حلالو کمایي کمه شوه دا حتیم ته نه بار پاتې شو بیا خو وخت تیر شو بیا نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا ته وی یاره زماړه غواړي چې دا خانه کعبه د خلیل ابراهیم خلیل په طرف سره جوړه کوم خبره ته متوجه شته کنه صرف د اختر مسکول نه ځان سره یو سبق یو چې هغه درس د اختر د منظم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ توی عائشہ زماړه غواړي چې دا خانه کعبه د ابراهیم خلیل په هغه ترتیب سره جوړه کوم خو ډیرو خلک نوې نوې اسلام ته راغلي دي نو اسنه چې دې څه فتنه کې مبتلا شي نو بس هغه کار یې ونه کړو حتیم ته نه بهر پاتې شو دا بیا وروسته د عائشې صدیقه رضی الله عنها خورئی عبد الله ابن زبیر د ابراهیم خلیل په بنیاد باندې برابر کا خو بیا حجاج ابن یوسف ولګید هغه بیا دوباره د نبی علیہ السلام د زمانه ترتیب تراوړولا نو بهرال دغه ځکه نبی علیہ السلام هغه خانه کعبه هغه تعمیر د ابراهیم خلیل په طرز سره نه کوي چې خلق
دا د افتراق او انتشار شکار نشي ښا. نو الته مونږه په پاکستان نه بهر ملکونو کې چې کوم مسلمانان بهر پاتې دي نو هغې ته پته ده دا مصری دی دا سودانی دی دا پلانکی دی بیا د دې په وجه د یو بل نه نفرت. الله اکبر کبیره. ګورئ مسلمانانو یو عالم ډېره زبردسته خبره کړې ده. خبره ادا کړې ده چې تاسو که چرته خیال کړي وي د زرګر د دکان هغه خزله زرګر چې دکان را جارو کی کنه دغې دا خزله خرڅېږي. بیا دا هر چا خپل قسمت دی چې لږه زره پکې ورته میلاویږي د سونې یا پکې ډېره میلاویږي. نو د زرګر د دکان خزله هغه قیمتي ده ولې په هغې کې د سرو سنه څه پیچانانې غونته ذرې میلاویږي. نو کم یو تن که د رنګ نه تور دی که د حبشو دی که د عربو دی که د عجمو دی که د بنگلادیش دی که د سودان دی که د مصر دی دې کې د ایمان ذره به هم نه یاره دې کې به د ایمان ذره هم نه. نو ته د ایمان دغه ذرې لحاظ وکړه که نه مړه یو سړی به ډېر بدعملی یه د ایمان دغه ذرې لحاظ یې وکړه چې ټیک ده هر څنګه بدي مسلمان خو دی که نه د اسلام نه خو نشي خارجولی. نو دا علمیه عالمي سطح باندې ده. نو بیا نور ملکونو پرېږدوه زموږ ملک پاکستان الله اکبر کبیره چې دا ډېر په ملکونو کې دا ډېر قیمتي ملک دی زموږ ملک پاکستان. زموږ د ملک پاکستان خاورې خرڅېږي زموږ د ملک پاکستان هغه کاڼي او شګې خرڅېږي. لرګو ته پکې وګوره او بیا د دین مراکزو ته پکې وګوره مدارسو ته پکې وګوره او د دین مهنت ته پکې وګوره. خو دې خوا چې مونږ او تاسو وګورو محترمو زموږ ملک پاکستان بیا په دې کې زموږ جنګونه پسې دي دا څه به پښتاني نو څه به پنجابیاني. د پنجابي به پښتون د خدای د رضا دپاره بدي شي نو دغه پنجابي به پښتنو پسې لطیفې او ډرامې کوي جوړی به دا. نو پښتانه به لګیایي نو پنجابي پسې به ډرامې جوړی. نو بیا په دې ملک کې دا مهاجر دی او دا د ملک دی نفرتونه. نو بیا دام نه محترمو نو بیا زمونږ په پښتنو کې دا پکې ګجران دي او دا پکې ممندان دي دا پکې دریان دي او دا پکې باجوړیان دي. دې ځان ته یو جدا جدا سوچ جوړ کړی بیا ښه د دین اسلام مزاج خو ختم شي یاره. زما او ستا نسبت او رشته خو د باجوړي او د دیروچي او د ګجر او د ممندي دا خو نه ده یاره. زما او ستا رشته ګورې د دې نه ده زما او ستا رشته د پنجابي او د پښتون هم نه ده زما او ستا رشته د بنګالي او د پاکستاني هم نه ده. اے مسلمانانو زمونږ او ستاسو رشته دا د لا اله الا الله رشته ده. زما او ستا رشته د څه ده زما او ستا رشته د څه ده دا سبق بس زده کوو بس دا د نن تقریر خلاصه ده چې میرا تیرا رشتہ لا الہ الا الله. نو مونږ نن تقسیم شوي یو محترمانو د اختر دا مونځ دا مونږ ته درس او سبق راکوي د اجتماعیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو حدیث پاک میں لستے ہو نبی علیہ السلام فرمایي د پیغمبر خبره ده د هغه پیغمبر چې مونږ دغه امتیان یو. نبی علیہ السلام فرمائی تمام مسلمانان پشان د یو بدن دی. ګوره په دې قرآن کې سورت نحل دی سورت نمل دی مونږ په دې غور کړی چې الله پاک د مچې متعلق سورت نازلې دا ولې بس صرف شات به نه خورو یاره نه دا مچې چې دي که نه بیا یو خپل منظم تحریک چلی. د دغې مچو یو مشر شته پدې کې انجینران شته پدې کې څوکیداران شته پدې کې د بهر نه هغه رس راوړونکي شته
یو منظم انداز کې ډیسپلن سره نظم و ضبط سره اجتماعیت سره کار کوي نو زه هغه مچو ته خو د یو غټ پهلوان سړی په بد نظر وګوري په کږه سترګه دې وله وګوري داسې ګوتې خورې د مچو دې کور ته ووړي یو وړکوټې غونته په کاڼي خو دې ولي هلکه چې سونډان پې راپړسوي او که نه دا د هغې اجتماعیت دی دا مونږ ته الله وایي چې ځان کې اجتماعیت ګورې راولئ او که اجتماعیت مو ځان کې را نه وسته یو ځای کې مسلمانان الوزي بل ځای کې په دنیا کې مسلمانان الوزي زه خو په امن سره ما جاړلي فلسطین والا به خپل کار کوي زه چې په خپل کور کې د خپل مور پلار د خپل بال بچ سره ما عافیه صدیقي که د هغې د دغه کفارو په جیلونو کې په هغې خلکو لبې وکړي نو کوي دي که نه دا خو د مسلمان سوچ نه دی زمونږ نن سوچ بالکل د اسلام د مزاج نه آوټ جوړ شوی ګورئ مونږ ته پکار دا دی مسلمانانو چې مونږ په دې باندې غور فکر وکړو چې مونږ د خپل ځان نه د انفرادیت ختم کړو چې زه او زما دا سوچ به د ځان نه ختمو وغه مو ده که نه زه او زما چې ته وې چې زیما او چې زه ویم چې زیما نه به ته او نه به زیما چې ته وې چې زیما او چې زه ویم چې زیما نو نه به ته او نه به زیما او که زه ویم چې ته او چې ته وې چې ته نو به ته او به زیما محترمو د انانیت سوچ د انفرادیت سوچ دا به ختمول غواړي دا به زما او ستا مل جل کر ذمہ داری ده دې دپاره بنیادي یوه خبره حدیث پاک کې راځي الله اکبر کبیر چې د کم مسلمان په زړه کې خیرې بل مسلمان ته حسد بل مسلمان نه برداشت کېدل اسې بیسا اوچ پاموچا د اعمال د روجې د تراوی د اعتکافونه د اس یو عمل الله ته بره نه خیږي دا عمل ریجیټ کېږي هم نه خو بره خیږي نه دا ځوړند دي که کله د خپل زړه پاک کو که نه دا عمل بره الله ته قبولیت ته لړ شي ډېرو مسلمانانو ډېر عباداتو که په روژه کې ای مسلمانانو راځئ چې نن خو د اختر د دې موز نه یو سبق د وحدت یو سو که نه او که نه مونږ د افتراق او د انتشار او د نفرتونو او د تحزب او د تعصب شکار شو نو زمونږ د خپل زړه دا لوښې دا به ګنده شي هر یو مسلمان ته یو ریسپیکټ دا ورکول د یو مسلمان عزت کول مونږ ته خو دین اسلام محترمو مسلمانانو ته به حیران شي مونږ ته خو دین اسلام دا سبق هم ښولی دی یو سړی په لاره روان دی سپی دی د ګرمۍ د لاسې ژبه راوتې ده اوبه نشته هغه تن کوهي ته ورکوزیږي په موزه کې اوبه راوباسي نبی علیہ السلام فرمایي ګوره د سپي خیال یې وساته نو الله جنت ته بوتلو د سپي خیال نو ستا چمګاون کې ستا مشر دی ستا مور پلار دی ستا رشتہ داران دي ستا عزیزان دي او ته وایې که یم خو زیمه وایي چا چې ووایي چې زیمه شیطان وایي داسې بشي چې لکه زیمه الله دې زمونږ او ستاسو د زړونو نه دا انانیت ختم کی او د اخترونو دا را جمع کېدو فلسفه دا ده په دې وجه تاسو کتابونه وګورئ د مفتیانو نه تپوسو کې هغوی وایي په جوماتونو کې به د اختر مونځ نه کوئ جوماتونو کې به څه کوئ د اختر مونځ به جوماتونو کې نه کوئ نو محترمو د هغې وجه دا ده په جومات کې خو لږ خلک راځي د یو محلې دا به د ګڼو محلو یقینو کې زه دلته دې مستم د دبکنډي مسلمانانو بعضې مشرانو مجبور کړي وم کني ما ته د ډېر لرې لرې ځایونو نه به ویې تا پسې به ګاډې درولو د اختر مونځ ته به راځې تنخوا به درکوه ما ورته ویې نه یار زه په دې ساوډیر کې د خپل اجتماعیت سره خوشحاله یم چونکې دلته دا مدرسه وه جامعه وه بعضې مشرانو زه مجبور کم دې ځای ته یقین وکړه زه اوس هم هغه خوشحاله پې نه یم ځکه چې ملګري د لرې لرې ځایونو نه راکړېږي مونږ وایو چې دوی په خپلو علاقو کې خپلو خلکو سره په یو ځای باندې مونځ کوي
د اتفاق او اتحاد مظاهره. محترم مسلمانانو، سونه مسلمانانو چې روجي نیولې دي، اعتکافونه کړي، ختمونه کړي، ذکرونه کړي، دغې دپاره هم دعا غواړو. د اختر د موز خطبه د جمعې د خطبې غونته اورېدل دا لازم دی، واجب دی. ډېر مسلمانان یې مونځ وشي نو ځي مانځه پسې به دعا کوي انشاءالله. د دعا نه بعد به خطبه وایو. او یو ملګري بار پته لګوي که چې ته ملګري ډېر را رواني بیا به یو 2 منټه مونځ لیټ کوو، که نه ملګري نی را روان بیا به په خپل ټیم باندې مونځ کوو. محترمو مسلمانانو، د اخترونو دا مونځ چې دی دا واجب دی. دی کې عند الاحناف شپږ تکبیرات زواید دي. اول نیت به کو او نیت د زړه ارادې ته وي، ځکه چې مونږ او تاسو راتلو د کورونو نه نیت مو دا و چې د ورکوټي اختر مونځ به کوو. خو محترمو مسلمانانو، د یوې خبرې به لحاظ بلم ساتو. مونږ سره خوا و شا کې په ګاونډ کې یتیمانان وي، یسیران وي، چا به مور نی، د چا به پلار نی. نو چې مونږ او تاسو د اختر په خوشحالو کې غربا، فقرا، یتاما، یسیران تام شریف وګورئ، الله به رانه تپوس کوي. او بل محترمو، چې کله مونږ د خپلو بچو سره ناست یو په اختر کې او د اختر انجای کوو، نو اغم زمونږ مسلمانان رونه دي د فلسطین والا، د غزا والا، نور دیگر ممالک کې چې اصل تصور کې خوراولو کنه، چې هم یاد ساتو. د الله نه سوال کوو چې ربا نن خو مسلمان د افتراق، انتشار او د تحزب شکار شوی دی. د مسلمان نه خو نن دا امید ډیر مشکل دی چې دی برا یو شي په یو پلیټ فارم بشي او کفر ته به چې کم دی نو دا یې خلاف به بډې راکاږي. خو الله رب العزت دی د ابن قاسم غونته او د سلطان صلاح الدین ایوبی او د زنگی او د عمر ابن خطاب غونته خلق نور پیدا کی. نو محترم مسلمانانو، د زړه د ارادې نوم نیت دی. زړه کې دا راوستل چې 2 رکعاته واجب مونځ کوم د تکبیراتو زوایدو سره، او اسې مخ مقبلې ته دی او د اختر مونځ دی. امام به ووایي الله اکبر، بیا به ټول ثنا ووایي. د ثنا نه وروستو بیا 3 تکبیرات دي. امام به الله اکبر کوي، لاسونه به زموږ ښکته ځوړندي. نو چې کله 3 تکبیر برابر شي بیا په نامه باندې لاس کیدو، بیا به الحمد ویلی شي، سورت به ویلی شي، رکوع سجدې به وکړي شي. بیا په 2 رکعات کې چې کله الحمد او سورت ویلی شي نو بیا 3 تکبیرات دي. داغه 3 تکبیراتو نه وروستو بیا رکوع ته تلل دي، او بیا سجدې، او بیا سلام، دعا، او دعا نه بعد خطبه. نو ملګری سپونه سیده کې د سپونو اهتمامو کې محترم. مرګري ګڼ دي، ایماندارو خیال کوي مرګرو له ځای ورکړي، د سپونو اهتمام مو کوي. سپونو اهتمام کوي ایماندارو. شیبان خلیفه خپو کې
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے رب ذوالجلال دا تمام مسلمانانو دا اختر منزونا قبول کی رب. اے رب دا تمام مسلمانانو روجے پروجہ کے عبادات تراوی اعتکافنا ختمنا تلاوتنا ذکرنا قبول کی. اے رب ذوالجلال زموننا دا برکتونو دا رحمتونو دا مغفرتونو دا خیرونو اغا میاش لاړلا رسخت شوا میلمنه میاش شوا. اے ربا تا په خپل فضل و کرم سره مونږ ته نصیب کړی وه. ربا که زمونږ نه څه قسمه د دې مسافر او میلمنې او د برکتونو د میاش زمونږ نه څه قسمه بې ادبي کوتاهي شوي بې اکرامي رانه شوي، اے رب مونږ ته معاف کړي. اے رب مونږ ته معافي وکړي. اے رب ذوالجلاله د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي ربا. اے رب ذوالجلاله زمون تمام گناهونه معاف کړي، زمون خطایان لغزشونه معاف کړي. اے رب ذوالجلاله دا څونه مسلمانان دی جامعې ته راغلي دي رب د دې جولې د خیره ډکې کړي ربا. مشکلات احسان کې پریشانې ختم کې ربا. د دنیا او د آخرت عزتونه خوشاله ولور کې. اے ربا زمون کوم مشرانو مونږ ته د مدرسې لپاره دا ځای وقف کړو، بیا تر اوسه پورې پکې څونه مسلمانانو هغه خپل سعی او اخلاص کړی دی. اے رب ذوالجلال هغې ته قبولیت نصیب کړي. اے رب ذوالجلال د دې رمضان المبارک په میاشت کې ډیرو مسلمانانو د دې طلباو د افطاری او د سحری خیال ساتلې د هغې بدلې وله ورکړي. اے رب ذوالجلال نور مسلمانان عموما د دې دبکن کلی نارینه او زنانه څونه چې د دې مدرسې خدمت کوي، مدرسې سره مینه محبت ساتي، د دې د ترقۍ سوچونه کوششونه کوي رب د هغې ور دنیا او آخرت کې بدلې نصیب کړي ربه. اے رب ذوالجلال د چا کورونو کې بیمارانی شفای کامله عاجله ورته نصیب کړي. اے رب ذوالجلال کم مسلمانان علماء طلباء عوام د خپلو یا د اغیارو په قید و بند کې دي، په جیلونو کې دي روا په خیر و عافیت سره خپل بال بچ تراولي خپل اهل و عیال ته واپس کړي ربا. اے رب ذوالجلال په تمام دنیا کې چې کم ځای کې مسلمان په تکلیف کې دی اے رب ذوالجلال خپل مدد ورسره شامل حال کې. رمضان المبارک کې زنانو خصوصا ډیر خدمتونه د سحری او د افطاری کړي دي ربا. بهترین بدلې ورله د هغې نصیب کې. اے ربا د دې حاضر مجمع څونه شرعي حاجتونه دي د غیبي خزانو نه ترسره کې. اے رب ذوالجلال زمون په حال باندې رحم وکړي. اے رب ذوالجلال څونه مسلمانان اوس نږدې وخت کې وفات شوي یا مخکې وفات شوي تا هغې ته هغه جان ښایسته کې ربه زمونږ مسلمانان د هر قسمه شرکیاتونه رواجونو بدعاتونه محفوظ وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. تمام اهل اسلام تا د ورکوټي اختر خوشاله پدې کې د الله ډېر ډېر برکتونه واچي. چرتم چې الله مو خوشاله لرا په الله ګران شي.